و محموز آن باشد که یک حرف اصلی او حمزه بود چون امارا و سألا و قرأ. محموز هغه ته وایي چې یو حرف اصلي د حمزه، مثال لکه امارا شو، سألا شو، قرأ شو. په محموز کې لابودی ده د معرفت د یو څو خبرونه. یو وجر تسمیه، وجر تقدیم، دویم مفهوم لغوي، دریم مفهوم اصطلاحي، څلورم نسبت په مابین د مفهوم لغوي او مفهوم اصطلاحي. د سوای څلورم نسبت په مابین د دې دوانو کې لن تعبیر کوا. اول وجر تقدیم، دویم مفهوم لغوي، دریم مفهوم اصطلاحي، څلورم نسبت په مابین د دې دوانو کې، پنځم معرفت الاقسام، شپږم معرفت القوانین، وم هر تعریف کې جنس او فصل. و خبرې شولې ښه. اوله خبره وجر تقدیمه، محموزي مقدم کړو په معتلو، ځکه په اجمال کې مقدم کړی وو، تفصیل کې مقدم کړو چې تفصیل مطابق شیدو اجمال سره. دویمه خبره مفهوم لغوي، محموزه صيغه ده د اسم مفعول د ثلاثي مجردو. په لغت کې ویل کېږي حمزه د شوده راګوین، حمزه د شوده راګوین، حمزه ورکړې شوی کوي، حمزه د شوده راګوین. دای مفهوم لغوي دی. مفهوم اصطلاحی آن باشد که یک حرف اصلی او حمزه بود. هغه ته چې یو حرف اصلي دی څه حمزه. دای مفهوم اصطلاحي. درېمه خبره نسبت په مابین د دې دوانو کې. محموزي اصطلاحي چې دی دا خاص دی او محموزي ګوره محموز دا کوم چې اصطلاحي تعریف وشو د دې دا مقصد دی یو حرف اصلي د دې حمزه. څه مطلب؟ په مقابله د پا او عین لام کې څه راغلي؟ حمزه راغلي. پا عین لام کې حمزه راغلي. اصلي حرف ښیي که نه؟ نو نسبت په مابین د دې دوانو کې هغه د عموم او د خصوص مطلق دی. محموزي اصطلاحي دا خاص او محموزي لغوي دا عام. ماده اجتماعي چې دوانه لکه امر وسأل وقرأ دا محموزي اصطلاحي دی. ولی امر کې خو محموزي اصطلاحي ځکه یو حرف اصلي حمزه په ځای د پاک کلمه باندې څه راغلی؟ حمزه راغلی ده، نو د اصلي حرف په ځای حمزه راغلی ده کنه. او په دې بل کې د عین ده او بل کې لام لکه یو حرف اصلي حمزه ده، نو محموزي اصطلاحي شو کنه شو. او محموزي لغوي دی ځکه محموزي لغوي خو په لغت کې حمزه ده، د شوده حمزه ورکړی شوی ته نو حمزه ورکړی شوی ده. نو ما دا افتراقي د جانب د عام نه چې محموزي لغوي دی، محموزي اصطلاحي نه دی. اکرما بر وزن افعله دغه محموزي لغوي دی خو اصطلاحي نه دی. ولی نه دی؟ ځکه اصطلاحي کې خو یو حرف اصلي حمزه او دلته حمزه حرف اصلي په ځای نه ده راغلی، خو زائده ده. پوهېږئ نه پوهېږئ په خبره؟ اکرما محموزي لغوي دی خو محموزي اصطلاحي نه دی. نو نسبت د محموزي لغوي اصطلاحي کې څه شو؟ عام خاص مطلق، عام خاص مطلق. په دې باندې پوه شولئ؟ معرفت الاقسام بله خبره. محموز چې دا په درې قسمه دی، محموز الفا، محموز العين، محموز اللام. وجه د حصر دا محموز به خالی نه یا به حمزه په ځای د حمزه به خالی نه یا به په ځای د پاک کلمه باندې راغلي یا په ځای د عین کلمه باندې راغلي یا په ځای د لام کلمه. که په ځای د پاک کلمه و محموز الفا، که په ځای امر، که په ځای د عین کلمه و محموز العين سأل، که په ځای د لام کلمه و محموز اللام قرأ.
معرفت القوانین قوانین لست خپل را روان دي جنس او فصل دا غیر مخکې عبارت کې څو خبرې کوم یو خبره کې یک حرف اصلي او حمزه یک ټکی ویلې ده څه ویلې ده یک حرف اصلي په دې کې اشاره کړې ده دیتا چې په حروف اصلیه چې کمی په کلمه کې نو د یوې حمزه نه زیاته حمزه په حروف اصلیه کې نشرات لري یک پیدا ازدا کا نو یک څه پیدا ده یو حرف اصلي حمزه اشاره دې ته وکړه چې اصلي حروف چې په کلمه کې کوم راغلي دي نو د یوې حمزه نه په زیاته حمزه د اصلي حروف په ځای نشرات لري یو حرف اصلي به حمزه نه پوهیږئ په خبره یک کې دې ته اشاره وکړه یو کلمه کې حروف اصلیه دي نو هغه اصلي حروف چې دي نو باغې کې به یو حمزه صرف راځي زیاته دی وینه نشرات للی که زیاته کوم ځای کې راغلي هغه به اصلي حروف به ځای نه ښه او اصلي لپس سره اعتراض وکړه د چانه یو حرف اصلي حمزه یو حرف اصلي دی نو په دې سره اعتراض وکړه د دینه چې د حروف علت په ځای باندې حمزه نشي راتلی اصلي ځای باندې به حمزه راغلی د اصلي حرف ولې کو یو ځای کې حرف علتي نو دا حرف علت په ځای باندې څه نشي راتلی حمزه نشي هغه تضعیف پکې دی هلته هم نشي راتلی زه ته مثال نه وایم مرحه کې دا ډېر ښه وضاحت دی ګورئ تاسو په مرحه کې به راشي تاسو ته یو مثال دی صحیح ده نو مثال کې حرف علت چرته وي پا کلمه کې اجوبو کې عین کلمه کې ناقصو کې لام کلمه کې لپی پی مفروخ چې کوم دی پا او لام کې او مقرون کې عین لام کې یا پا عین کې نصیب نه روس روان دي په دې حروف علتو کې دا تفصیل دته کومه نو مثالو کې حمزه چې د پی کلمې په ځای نه راځي مثالو کې حمزه رقم ځای باندې راځي په کلمه کې حرف علت دی کنه مونږ خو چې یو حرف اصلي به حمزه د اصلي په ځای وي نو په مثالو کې په ځای په کلمه باندې حرف علت ناراضي په مثالو کې د عین کلمه کې حمزه راتلې شي لام کلمه کې حمزه شي راتلې مرحه کې به تم مثالونه موخي په مثالو کې صرف حمزه به کوم ځای شي راتلې او عین او لام کې شي راتلې په اجوب کې په عین کلمه حمزه نشي راتلې ځکه د حرف علت عین کلمه کې ده پاتې شو په پا کلمه کې په لام کلمه د اجوب کې حمزه شي راتلې مثالونه به تمہارا حق راشي په ناقصو کې په لام کلمې کې چې کوم ځای کې حرف علت دلته حمزه نه راځي په پا او عین کلمه کې حمزه شي راتلې په لبیب مفروق چې کوم دی چې په پا او لام کې حرف علت دي البته په پا او لام کې حمزه نه راځي په عین کې شي راتلې او لبیب مقرون چې عین لام کې حرف علت ولته په پا کلمه کې حمزه راځي او کو په پا عین کې حرف علت ولته حمزه په لام کلمه کې راځي نو دا اصلي قید پیدا دی په ځاندله او دا لاسه کې چې مضاعف چې کمی مکرر حرف چې داغه په ځای باندې حمزه نشي راځي پوهیږئ نو ځکه اصلي قید ځکه لګی اوس دلته دا خبره وکړه چې یو حرف اصلي حمزه ده ګوره مثلا په یو کلمه کې 3 حروف دي عباره کې اوس 3 حروف دي او یو پکې حمزه او دوه پکې اصلي حروف دي او ټول ته محموز دي دا تسمیه کوله په اسم د جزء دې ته وی تسمیه د کل په اسم د جز تسمیه د کل په اسم د جز باندې امر او سأل او قرأ باندې اعتراض وکړه اعتراض دار چې توضیح د ممثل لپاره مثال واحد کافی دی 3 مثالونه دی ول راوړي جواب محمود 3 قسمه محمود الفا محمود العين محمود اللام اول مثال د محمود الفا دی امر دویم مثال د محمود العين دی سأل دریم مثال د محمود اللام دی قرأ 3 مثالونه ذکر راوړي دي جنس او فصل ان باشد په دې تعریف کې جنس دی مقصود لم ورزي او غیر مقصود لم ورزي کې یک حرف اصلي او حمزه بود دا به کې فصل دی په دې سره تنه صحیح ووت ولی ځکه هغه کې حمزه نه کې حرف اصلي او حمزه نه باشد مخکې ویلي معتل تی اوت مضاف تی اوت تعریف د محموز جامع او معنی شو ومعتل آناس